قرآن مجید کې الله پاک یو دو واقعات بیان کړي دي او هغه دواړه واقعات هغه زمونږ او ستاسو د درس دپاره دي او زمونږ او ستاسو د عبرت دپاره دي. یو واقعه چې ده هغه سوره قلم کې ده. او دویمه واقعه چې ده هغه سوره کهف کې ده. سوره قلم کې الله رب العالمین دا خبره بیان کړې ده الله فرمایي د جنت والو یعنی د باغ والو واقعه دا دوی ته بیان کړه او د باغ والو واقعه چې ده د هغې ذکر الله پاک دغه رکوع کې کړی دی. سوره قلم په دې اولنۍ رکوع الله فرمایي انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الله فرمایي زه په دې خلکو باندې داسې ازمایش کومه کم ازمایش چې ما د باغ والو باندې کړی و. د باغ والو کله چې هغوی خپلو کې یو بل سره د دې خبرې عهد او معاهده وکړله او قسمونه یې وکړل چې موږ به د دې خپلو باغونو دا فصل او دا میوه دا به موږ د شپې را شو کوو د شپې به یې لو کوو او الله فرمایي ولا یستثنون. د ولا یستثنون دوه مطلبه دي. یو مطلب یې دا دی چې دوی ورپکې د استثناء لفظ هغه ونه ویلو هغه یې پکې بیان نه. د استثناء لفظ څه دی؟ هغه دا دی چې انشاء الله انشاء الله انشاء الله یې پکې ونه ویل او دا یې ویل چې د شپې به ځو او دا میوه دا به د دې باغ نه راشو کوو بس. حالان کې الله قرآن کې دا فرمایلی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. د یو څیز باره کې چې هغه ته سبا کې چې دا ووایه چې دا کار به زه سبا کوم سبا به درځم سبا به دا پروګرام کوم سبا به دا خورم بلکې سبا خو څه کې چې ته د دې حال نه وروستو یو منټ دوه وروستو د یو کار کولو اراده دي او دا ووایې چې مثال په طور باندې زه به د دې دا مونځ کوم نو درځم مثال په طور نو دې سره به خامخا وایې چې انشاء الله که الله وغواړي انشاءالله زه به درځم انشاءالله سبا به زه دا کار انشاءالله زه به دا خورم ځکه مشیت ټول د الله په لاس کې که الله وغوښتل ته به دا کار وکړې خو چې الله نی غوښتي هغه کار ته نشي کولی هر څومره زور هم چې ولګي او هر څومره هم که ته هوښیار شي
خو چې د الله مشیت او اراده تا سره ني هغه کار ته نشي کولی. وما تشاءون الا ان یشاء الله. دوی په خپل مشیت او په خپله خوښه باندې یو کار نشي کولی مګر هغه چې د الله مشیتو ته وشي. عیسایان راغلي نصرانیان د نجران، هغوی نبي علیه الصلاة والسلام نه رال تا نه موږ یو څو تپوسونه کوو. نو هغه یو تپوس دوی وکړل، یو تپوس یې تېنه د روح حوالې سره وکړ چې دا روح څه شی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی د هغه تپوسونو په جواب کې دوی ته وویلې چې زه به تاسو له د دې خبرو جواب سبا درکړم، و ان شاء الله دا تېنه هیر شو. الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تذکیر په طور باندې د یاد دهانۍ په طور باندې چې بیا دپاره داسې ونشي څه ورځې جبریل علیه السلام یې پې بند کړ او نصرانیانو دا خبره وکړله چې د ده رب ده له جواب ورنه کړ، ځکه دی زموږ په جوابونو کې ناکام راغی. الله رب العالمین 15 ورځې پس جبرئیل السلام راغی او دا وحی راوړه، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. یو څیز باره کې داسې مه وایه چې زه د دې کار سبا کوونکی یم، سبا به زه داسې کوم، مګر چې د الله مشیت پکې ان شاء الله پکې. د ان شاء الله معنی دا ده چې که الله وغواړي زه به داسې وکړم، او چې الله نه غوښتي هغه زه نشم کولی. دې نه دا معلومیږي چې د انسان په اعمالو کې د انسان په کارونو کې د الله مشیت کله شامل شي، د الله اراده ورسره کله شامل شي، دا هغه کار به دی وکړي. او که د الله مشیت او اراده ورسره ني دی په خپل قوت باندې هغه کار نه نشي کولی. خوا که دی پیغمبر ولې ني او بیا د هغه خبرو جوابونه الله پاک ورکړل په قرآن کې، هغه د یسألونک دې جملې سره دي. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او د اصحاب کهف حواله سره سوال، اصحاب کهف او د رقیم حواله سره هغه جواب تفصیلی الله پاک هغه ته ورکړ. ځکه د هر کار نفس د هر کار د خبرې سره د ارادې سره ان شاء الله ویل دا ضروري. نو دغه واقعه کې ولا یستثنو دوی د استثناء لفظونه وایي چې بېګاله ومنګه دا خپل میوه راغونډو د باغ خدا یو سره ونه ویل چې انشاءالله. دویمه معنی یې دا ده چې ولا یستثنون دوی ورپکې د غریبانو د حق استثناء ونه کړله، هغې یې تېنه بېل نه کړ، بلکې دوی ویلې د شپې ځو خپل ورونو او د شپې دا فصل ریبو دا دغه کوو دا تریشر کوو
ځکه د ورځې به راپسې مسکینان په بیله را رواني چې ماله پکې زکات او حق راکړه. الله فرمایي کله چې دوی داسې وکړل نو فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون. د الله د عذاب یو ډله په دوی باندې د دوی په دې باغ وګرځېده او په داسې حالت کې چې دوی وده وو، لکه دوی دا ویلي وو چې سهار د شپې په آخري حصه کې به وځو. فاصبحت کالصریم، هغې وله بلکل لکه د خاورې او د ایرې غونته کړل هغه باغونه. فاصبحت کالصریم، ایره یې ترې جوړه کړه. فتنادوا مصبحین ان اغدوا على حرثکم ان کنتم صارمین. دوی یو بل ته اوازونه وکړه چې هلکه راپاڅئ که نه، چې کومه خبره م کړې ده وختي ځو، او چې وختي وختي لاړ شو خپل فصل ته. ان کنتم صارمین، که تاسو د هغې راشو کوونکي یئ. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دوی روان شو او د شپې الله فرمایي داسې روان شو چې یتخافتون، خپلو کې یو بل سره خبرې په تیزه نه کولې. وی الله خبرې پټې پټې کوئ چې څوک یې وانه وري، هسې نه چې رانه شي د شپې راپسې رانه شي. الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. کله چې دوی لاړ او هغلته ګرځېدل را ګرځېدل نو دوی خپلو کې ویل یاره اندازه داسې ده چې موږ دا ځای غلط کړ، شپې اخیستي یو، دا خو هغه زمونږ باغونه نه دي، دلته خو نشته، ونې کم دي او باغونه کم او فصل کم دی. او څو پکې ویل یاره نه، نښې نښانې خو هماغه زمونږ د جایداد دي، زمونږ د پټو دي، او اندازه داسې ده چې موږ محروم کړی شو. بل نحن محرومون. زمونږ فصل او زمونږ میوه هغه زمونږ نه واخیستې شو، اندازه داسې. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. دی کې دا منظمې چې منظمې په دیرونو کې هغه ویل تاسو ته ما نه ویل چې د الله تسبیح کوئ. د الله د تسبیح مطلب دلته دا دی چې د الله حق پکې مه هېروئ، د الله حق پکې ورکوئ. نو بیا په دغه ټیم کې دوی شروع شو قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. ویل یا الله ستا پاکي ده او ستا دپاره تسبیحات دي، یا الله بس موږ ظلم وکړو، موږ نه زیاتی وشو. الله فرمایي فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. خپلو کې یو بل سره بحث شروع کړو، یوه یې وته ویل دا ستا غلطي وه، تا ویل چې داسې کوم، او دی بل ورور دی بل ته ویل دا تا داسې ویلي وو چې داسې به کوو. لاړو موږ دې غار کړو ځان سره. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، یو بل باندې ملامته ورچوله او قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین. دی ویل های افسوس موږ سرکشي وکړه. الله فرمایي خو دوی دا ویل د خپلې خبرې اندازه ورته وشوله، د خپل کار اندازه ورته وشوله. نو دوی ویل عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. کېدای شي زمونږ رب موږ له د دې باغونو نه نور ښه راکړي، د دې پټو د جایداد او د فصل نه الله پاک نور ښه راکړي، بس موږ خپل رب ته راوګرځېدو. فوري بس دوی الله ته رجوع وکړه چې غلطي ورانه وشوه. انا الى ربنا راغبون.
الله فرمایي كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله فرمایي زما عذاب دغه رنګ راځي، دغه رنګ زما عذاب دی د دنیا، چې په دنیا کې انسان د الله د نعمت ناشکري وکړي، د الله حق پکې ادا نه کړي، د الله په حق کې د الله نافرماني وکړي او د الله حق مني کړي، الله فرمایي دغه رنګ عذاب زه ورکوم. کذلک العذاب. د کذلک العذاب مطلب دا دی دې جملې دا موږ او تاسو ته وایي، ځکه قرآن داسې نه دی چې ګنې دا 1400 سال مخکې خبرې دي. قرآن هره ورځ هر ستا په تلاوت کې دا قرآن نوې وحي ده، دا نوې وحي ده، دا داسې وحي ده لکه تا ته چې الله رب العالمین په دغه وخت کې په دغه ورځ باندې مخاطب دی. نو دا موږ ته وایي کذلک العذاب. ورکه تاسو داسې چلو که تاسو موږ ته وایي که تاسو داسې چلو که چې د خپل مال زکات هم ورنه که، د خپل مال حق هم ادا نه که او د الله په حق کې په زکات او په صدقه کې چل ول وکړه، چل ول. الله فرمایي دغه رنګې عذاب به تاسو له هم در کوم څنګه چې مې دغه خلکو له ورکړه. الله فرمایي یوازې د دنیا په عذاب هم نه پرېږدمه، دا خو لږ عذاب دی، دې کې خو ستا نه فصل ګلی ووهه، بس فصل دنه سیلی ووهه، فصل دنه سیلابونو ووهه، فصل دنه ډېرو بې وخته بارانونو خراب که، او یا دا دی چې مرضونه پرې رال مرضونو در نه ووهه، یا ستا غله چې ده ستا په څه ورته وایي بوجو کې یا په دغه خنبه کې هغې کې مې پې وینه مسلط کړل، سپږی او دغو در نه ووهه. الله وایي دا زما عذاب، کذلک العذاب. په دې خلاصېږي نه، دا دومره نه دی. ولعذاب الآخرة اکبر. د آخرت عذاب ډېر غټ دی. الله فرمایي د آخرت عذاب دا ډېر لوی دی. ولو کانوا یعلمون. الله فرمایي کاش که دا خلک په دې خبرو باندې پوه شي. دا واقعه الله پاک سوره قلم کې بیان کړی. مفسرین فرمایي روایاتو کې دا راځي چې دا سالکان و د دوی پلار چې و هغه ډېر ښه سړی و، د دوی پلار. نو د دوی پلار به داسې طریقه کوله چې کله به د ده باغ میوې وکړلې یا به فصل وشو، نو د خپلو بچو او خپله حصه هغه به یې ترېنه بېله کړه او د مسکینانو حصه هغه به یې بېله کړه، او په کومه ورځ چې به ده میوې را شو کولې د خپل باغ، بلکې باغونه و ډېر غټ، نو په هغه ورځ به یې اعلان وکړه چې څومره مسکینان یې راشئ چې زه تاسو له خپل حق درکړم، ستاسو چې کوم حق دی. به راله او په هماغه ورځ به یې ورله مسکینانو له ترېنه خپل حق ور جدا که، هر چاله به یې ترېنه ورکړه. الله رب العالمین د ده په دې باغونو کې ورځ په ورځ برکت اچو، زیاتولی ور. او چې کله هغه وفات شو نظامونو یې خپلو کې ویل دا زمونږ دا پلار خو لیونی و، چې 10 منه میوې یې خلکو له ورکوله او 20 به یې کور ته راوړه، ولې دا 10 واړه ولې کور ته نه راوړو؟ هغه خو موږ تاوانیان کړي یو، داسې نه کوو. ځو او د شپې چې مسکینان خبرېږي چې موږ هر څه راوړي او سنبال کړي. د دوی په دې غلط نیت باندې الله څه وکړل؟ همغه د پلار نه ورته پاتې شوی میراث هغه ترېنه الله ټول ایره که، بس وایي څه عزت ختم یې. ځکه دې واقعه کې موږ او تاسو له عبرت دی او د دې خبرې عبرت دی چې کم خلک هم
په خپل فصل، په خپل مال، په خپل جیداد او په خپلو نقدیاتو او سرو سپینو کې د الله حق ادا کوي، زکات ترې نه ورکوي، واجب چې کوم څیزونه دي هغه ترې نه ورکوي او نفلي صدقات ترې ورکوي، د ده د اعمال باندې به افت هم نه راځي او د ده د اعمال به ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او برکتي کېږي به. او کوم کس چې داسې نه کوي الله به د ده مال دا ختموي، دا به بې برکته کوي. حدیث کې راغلی دی، بخاري شریف کې دا واقعه ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه بیانول چې تاسو نه مخکې خلکو کې یو سړی و او د هغه پټي او ځمکه وه، نو وریځ راغله او دې وریځې نه یو آواز وشو چې اسق حدیقة فلان، د فلانکي چې کوم باغ او پټي دي دا اوبه کړه، دا خړو. دلته چې دا کوم سړی و ده دا اواز د دې وریځې نه واورېده، غیبانه اواز چې اسق حدیقة فلان. وریځ راله او په دغه ځای وشوله، باران په همدغه ځای وشو او هغه اوبه روانې شولې داسې. دا سړی په دې اوبو او په دې بارانه پسې روان و. مخکې یو سړی دی لګیا دی زمیندار، بیلچه ورسره ده او خپل پټي پې اوبه کوي او نور خوا و شا چې څومره ځایونه دي هغه بلکل اوچ کلک دي، هېڅ هم نشته. دا سړی ودرېده او دې زمیندار ته آواز وکړ، یا عبدالله، هماغه نوم یې ورته واغستو، کوم نوم چې اورېځې نه شوی و، ده ورته مخ راواړه، ویل وایست، ویل چې ستا دا پلانکې نوم دی، ستا څه نوم دی؟ هغه ویلې زما په نوم څه کې؟ ویل ووایه راته ستا نوم. او ویل دا پلانکې نوم. هغه ویلې میلمه دا راته ووایه چې زما په نوم باندې دې څه کول، زما نه دې دا تپوس. هغه ویل ای د الله بنده، زه را روان ومه او دا وریځ دغه ګټ راغی او د هغې نه دا آواز وشو، همدا ستا نوم یې پکې یاد کړ چې د پلانکي فصل چې دی هغه خړوب، اسق حدیقة فلان. نو ورته یې وفرمیل ای د الله بنده، ته څه عمل کوې چې صرف ستا په پټي باران وشو او اوبه شو او خړوب شو، دا نور ټول وچ پراته دي. ورته ویل بس زه دا د الله خوښه ده چې ارځي. ویل نه، ما به پوهیږي چې ته څه عمل کوې. هغه ویل ښه چې قسم دې راکړه او ځان را باندې پوهیږي که نه، نو داسې ده چې زه یو کار کوم او هغه دا دی چې کله زما دا فصل وشي، دا میوه مې وشي، د دې میوې او د فصل نه زه 3 ډیري ساز کړم. 3 ډیري، دا یو ډیری چې دی دا زما د خپلو بچو شي، دا دویم ډیری چې دی دا زما د دې باغ او د دې فصل خرچه شي، هغې ولګو. دا دریم ډیری چې دی دا د الله حقي او دا د دې مسکینانو حق دی، دا دوی له ورکړو. هغه ورته ویل بلکل چې دا عمل ته کې نو الله به هم در سره داسې کوي. دا واقعه دا د لیلا او د مجنون د کتابونو د قصو واقعه نه ده، دا واقعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خوله مبارکه بیان کړې. دا وحی ده، دا وحی ده. ځکه د دې نه عبرت اخیستو. الله قرآن کې دا فرمایي چې وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. کوم څیز چې تاسو خرج کوئ، کوم څیز چې تاسو خرج کوئ د هغې
د هغې په بدله کې به الله پاک تاسو له درکوي، د هغې برکت به درکوي، هغې کې به د بل ځای نه بل له داسې درکړي، په هغه لږ کې به له دومره څه برکت واچوي چې هغه به ستا کافي شي. او چې کله دا حق پکې ني نو ښه ډېر به وي خو بې برکته به وي، دې کې به برکت نه دا واقعه الله قرآن کې بیان کړې. او دغه دویمه واقعه چې تاسو ته ما بیان کړه دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې حوالې سره بیان کړې. ځکه الله قرآن کې دا حکم کړی ایمان والو تاسو چې کوم څه ګټلي دي په محنت باندې د هغه نه هم زکات ورکوئ. ومما اخرجنا لکم من الارض، کوم چې له موږ د ځمکې نه راویستي دي د هغې نه هم ورکوئ، که هغه د میوې په شکل کې دی، که هغه د فصل په شکل کې دی، او که هغه د سبزو په شکل کې دی، او که هغه د هر څیز په شکل کې دی، خو د هغې نه څه ورکوئ تاسو عشر ورکوئ. عشر آخري دا خبره کوم، عشر او زکات کې فرق دا دی چې زکات دا کال پس راځي، کال پس سرو سپینو نقدیات وغیره وبنه، او عشر په دې کې کال پس او 5 میاشتې او میاشت پس نشته. دا چې څنګه فصل راځي دې کې به عشري یا به نصف عشري. دا سمه به یې پکې چې کله په بې قیمت اوبو باندې اوبه کېږي، او شلمه به یې کله چې د قیمت په اوبو باندې دا اوبه کېږي. دغه فرق دی. بیا عشر یعنې زکات او خراج کې فرق دا دی. خراج ټیکس ته وایي، ټیکس. نو زکات ټیکس نه دی سره، زکات عبادت دی، عشر دا عبادت دی. عشر الله په مسلمانانو باندې فرض کړی دی، عشر او زکات چې دا به ته د عبادت په طور باندې دا به ته ورکوې زما حق. ټیکس چې دی خراج هغې دپاره به یې کوي، خراج هغه په کافرو فرض کړي، چونکې په کافرو باندې دغه نشته دی، د عبادت پې نشته دی، نو هغوی ته ویلي چې تاسو به ټیکس ورکوئ، ټیکس به تاسو مسلمان به عشر ورکوي، مسلمان به زکات ورکوي، دی به د عبادت په طور باندې ورکوي، تاسو به یې د ټیکس په طور باندې ورکوئ، که په هغوی عبادت شته دی. دغه فرق دی دې حوالې سره. که په دې خبره بلکل ذهن خلاص کوي چې څه زکات یا څه صدقه زه ورکومه نو په دې باندې زما مال کمیږي نه، بلکې په دې باندې به زما مال زیاتیږي او برکت به پکې راځي. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو په مالونو کې خیر او برکت واچوي.